پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي وای ما ته د عایشې په باره کې تکلیف مه راکوئ. بیبیانو ته څه وایي؟ ما ته د عایشې په باره کې تکلیف مه راکوئ. او 2210 روایات دا د رسول الله مبارک ته نقل کړي. 2210 روایات او د رسول الله مبارک ټوله د کور زندگی د امت ته نقل کړي ده چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څنګه ژوند تیر کړی دی او رسول الله مبارک ورسره کومه مینه وه د دې سره. یو موقع کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیا وروسته 9 بیبیانې وي، نو دا 2 جماعت وو، 15 یو طرف ته وي، 4 بل طرف ته وي. نو د 15 مشر ام سلمه وه او د دې 4 مشره بیبي عایشه وه. نو د رسول الله مبارک خو د بیبي عایشې سره محبت ډېر او وی به هم ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به ویله و یا الله چې کوم زما په وس کې دي، یعنی د بیبیانو په منځ کې فرق، بیبیانو منځ کې عدل او انصاف، د هغې ترتیب، د هغې نمبر نه خو زه کومه، خو زما زړه چې چا سره ډېر لګېدلی دی نو یا الله په دې باندې نو صحابه کرام او پیغمبر علیه السلام به خوشحالېده په دې باندې چې د بیبي عایشې په نمبر کې ډېر وخت تېر کړي او دلته لاړ شي. نو صحابه کرامو به اکثر تحفې او تخایف چې چا به څه لېږل، نو چې کله رسول الله مبارک به د بیبي عایشې په نمبر کې و نو ډېر به یې لېږل او چې د نورو نمبر کې و نو هغه شانتې به یې نه لېږل. د دوی خپلو کې صلاح وکړه دې 15 بیبیانو. دا 2 درې بیبیانې راغلې او بیبي ام سلمه ته وایي چې داسې کار وکړه ته رسول الله مبارک ته ووایه چې په منبر باندې اعلان وکړي که چېرې تاسو تحفې او تخایف رالېږئ نو د بیبي عایشې د نمبر انتظار مه کوئ، بس چې هر بیبي کره د رسول الله مبارک نمبر وي هلته لیږئ. نو تاسو ولې داسې کوئ؟ نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دا مخې ته رسول الله دا بیبیانې دا مطالبه کوي چې د خلکو ته جمعات په مسجد کې ووایه چې د بیبي عایشې د نمبر انتظار مه کوئ چې رسول الله به هلته کې ځي نو تاسو به ورته تحفې او تخایف او ډالۍ لیږئ، یعنې چې بیبي رسول الله چا کرم وي نو تحفې والا لیږئ. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پیغام غرض نه کړو. نو په 3مه پیره یې ورته بیا ووایي پیغمبر علیه السلام پیغام غرض نه کړو. په 3مه پیره ورته بیا وایي رسول الله د بیبیانې دا مطالبه کوي دوی ته ووایه چې مونږ کره چې پیغمبر علیه السلام چا کرم وي نو تاسو ورکره لیږئ، خیر دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي وای ما ته د عایشې په باره کې تکلیف مه راکوئ. بیبیانو ته څه وایي؟ ما ته د عایشې په باره کې تکلیف مه راکوئ. او یو پیره خپلې لور ته وایي، بیبي فاطمې ته وایي بیبي فاطمې ستا بابا چې چا سره ډېر محبت کوي ته هغې سره محبت ساته. وایي زما محبت د عایشې سره ډېر دی. نو رسول الله مبارک د دوی سره محبت ډېر. یو پیره یو بیبي ده حضرت صفیه غالبا، نو د دې د لاس خوږوالی ډېر و او سالن به ډېر مزېدار پخه و. نو دا بلې د دې یو بل سره قدرتي بس دا نه لګي. نو د عایشې رضی الله تعالی عنها نمبر دی نو دا ولګېده په پلیټ کې سالن پوخ کړی و وینځلې یې ورکړې د رسول الله له وړه. نو چې دا راغله نو چې عایشه رضی الله تعالی عنها ولیدله چې زما نمبر دی ته د هلته نه څه پخې ما کر رالېږي، هغه پلیټ یې داسې ووړو هغه پرېوته مات شو، هغه سالن دې توی شو. نو رسول الله مبارک غوسه نه شي دا تاسو وکړل ورکه زه ناست یم او تا پلیټ مات کړه دا دې وکړل. نه هغه وینځې ته وایي مور منن غوسه ده. وایي څه ته وایي؟ وایي مور منن غوسه ده. نو بیا وروسته دا په دې خپل کار ستومان شي څه وکړمه؟ وایي دغه شان دې پلیټ به واخلي او د هغې بلې بیبي کر به ولېږي.